ټول ته ستړي مشه یم او ټول هر څوک راغلي دي هر جار ډول کړی ده زه د زړه له خلاصه زه دوی ته شکریه ادا کوم. هغه بعد زموږ د سلیمان خېل قبایل مومنټ دا وروره چې موږ فلحال د قوم په نامه جوړ کړی ده، په چشم جوړ کړی ده، په دین جوړ کړی ده چې سلیمان خېل قبایل مومنټ ده. دا وروره ډېر پاکه قوم ده، چا ته به پته وي چا ته به نه وي پته، خو بهرحال هر سړی په سر ټکو هلی ده چې ګرځي چې زه یم. وروره ته چې په پاکستان کې پروت یې یا په پاکستان کې وخت رهیې جهاد دې کړی ده، په سندالې باټالي کې دې کړی ده، شهیدان دي په دا مطلب دغه لور کې شهیدان دي، زموږ نیکونه جدودونه د خاوره باندې دوی سر ورکړی دی. لیکن د تا چې د په وجې چې شی تا هېڅ ریکارډ نشته، بې ریکارډ هم یې او بې هغه هم یې تنظیم هم لا نشته درکې په تا کې، یعنی د شی په تا کې نشته. په سطح باندې د حکومت په سطح باندې د عالمي په سطح باندې چې کوم د تا قومي شاخونه یا دا شی لیکلي دي پښتنو هغه ټوټل انګريز لیکلي دي، په تا کې دا سړی نه و تاریخي چې یو تاریخ د پښتنو هم لیکلی دي، پښتنو بیا هم چې بیا قومونه شته دي هغو قومونه لیکلي دي، لیکن سلیمان خېل په تا کې دا شی نشته. لاوله چې دا چې ما مطلب چې پوښتنه کړې یا معلومات کړی د تاریخ د انګريز له ورمخته مې نشته چې څه تاریخ د درته لیکلی دا یا نه لیکلی یا کتابونه کې راغلي یا نه راغلي، لیکن د انګريز بوټي مرادور بیا نشته، هغه هم انګريز لیکلي دي. دوه پروفیسران دي چې هغو په اردو باندې اړولی، یو په پېښور کې ده یو په کوټه کې و، نو هغه کتاب تا معلوم ده. لیکن ته په څه طریقه باندې یې ته په دریو نامو باندې چلېږي یا په دریو نامو باندې ته روان یې، تا ته خپل طاقت نه ده معلوم. ته په اشیت د پاکستان کې په ګیدړه وخت تېروې، د ګیدړې په شان باندې تېروې او په زړه کې او په بغض کې ته له ځانه سره څه کوې زه شیر یم او زه ډېر پیاوړی قوم یم او زه ډېر ننګیالی قوم یم، په ګیدړه وخت تېروې، د ګیدړې په شان باندې تېروې او په زړه کې او په بغض کې ته له ځانه سره څه کوې زه شیر یم او زه ډېر پیاوړی قوم یم او زه ډېر ننګیالی قوم یم، لیکن په تا په تاریخ کې راواخیستې که یو کتاب راواخیستې په تا باندې ستا، لیکن شهیدان چې کله چې په ټول پاکستان او په افغانستان کې د تا شهیدان کې پراته دي. سلیمان خېله په هر ځای کې چې د تا جهاد شته، مطلب په هر ځای کې د تا ناره شته، په هر ځای کې د تا سړی شته، په هر ځای کې توریالی شته، په هر ځای کې د غږارو شته، لیکن تاریخ د تا نشته، نه چا لیکلی نه لیکلی شي، نه ته هومره څوک زور ورکوي نه ته هومره مطلب وي. نو زه دا ټوله تا پیل کم چې دا بغض پرېږدم، بې اتفاقي پرېږدم. دغه زموږ مجلس ته دا نن دا ګیز باندې بچی کوي ټول مرستو باندې مطلب خبروي، څوک پرې خبروي؟ هغه منافق هغه مطلب رئیس چې هغه به یب سلیمان خېل چې هغه به در باندې خپل قوم یې ولاکې در باندې خبرې بیکاره خبرې به در باندې کوي. روغ خبره قسم راکړه مطلب تاسې وکړه چې یاره خو سلیمان خېل نن سره یو ځای شوی و، نن د تاریخ و، نن د تاریخ جوړ کړو، یا په عالمي سطح باندې ځان پوه کړو والله یا په پاکستان د ځان دا قسم راکړه. هغه په څه شي؟ هغه په بغض. نو زه اپیل کوم ټول قوم ته او د خدای او قرآن هم راچوم چې تاسې راولاړ شئ، دغه قوم سره یو کړي، خبره سره یوه کړي. ته څه شی یې چې کوې ما قسم د قسم جاسم چې کوې د ګډې وخت تېروې، ګنې زه بیا مثالونه درکړم چې په دغه پنجاب په تا باندې سوي دي. ته او ښځه چې که در جلا کړې یاست، ښځه به دې په یوه وه کور کې به د شپې په 12 په یوه بجې در ولوېدل، په تا کې دومره سړی نه و چې پوښتنه کړې وه
یو باجه وړای وو په لاهور کې ورېسې کې د ماوره دغه شوه او هم غلط سړی ټول صوبه سرحد او په بلوچستان بېغه باندې ته یې وغږېدو سنټ پې وغږېدو قومي اسمبلي پې وغږېدله دا کې څه شی دی ته راوکړې څه کوي ته د ښځو په منځ کې به څه کوي پولیس لوېدلی وو ما په دغه کور کې د تنظیم باندې د سلیمان خېل د قبایل په نامه باندې په میاشت په 2 واره چاپره بندېدل زما دومره سړی نه و چې غور یې کړی را زما دومره سړی نه و چې غیرت وکړه پښتو مهرباني وکړئ د قوم ته مخته شئ قوم مخته بولئ په خلکو یې وپېژنئ ځان په خلکو وپېژنئ دا یې مه کوئ چې زما وراره یو درجه ونیسي او بل په ګنو کې به ډیجې نه وایي پلانه څه کوي زما هغه ونیو د اوسه څه کوي ورمخته شه ته راولاړ شه څه کوي نوم بیا نه اخلم څه کوي زما وراره تنظیم جوړ ده چې د مسعود لخوا جوړ شوی و په یوه ځای باندې څه کوي زما د یوه سړي په سر باندې 10 سپي مړ شو ته راولاړ شه څه کوي ته یو سلیمان خېل هغه راوکړې څه کوي په دغه نوم رسوی بیا د سلیمان خېل دې نیولی تا کې دومره جرأت نشته سیاسي چې ورشي پردی قوم نیولی ته اوس 100 کفې ورکړې څه کوي یې زه راخلاصوم زه ضمانت کوم چې چیرمن یم یا پلان یم یا بټینګ یم ته څه شی تا کې دې څه نو مهرباني وکړئ داسې مه کوئ باولپور کې چاپه پې ولوېدله ځمکه سرکاري وه 40 کاله چې تېر کړي وو دوی راولاړ شو د علاقې یا سرداران وو یا پیاوړي وو لوڅو کې واچاوه موږ ته خبره راغله ما کاهني صاحب ته وسکه چې دغه بس وکړه د ټلیفون وکړو پولیس انجینر صاحب کو هغه ځکه د دوی په نام کړو موږ دغه 12 کسه وکړو د څه بازه په هغه باندې شپې په 12 بجې په 3 بجې په 4 بجې باندې ټول کې سره یې ټول څه کوي اوس ولحال دا اوس شي دا یو سلیمان خېل راوخی چې مطلب بیا خو به سوی دی برکه چې تم کې واګه چې څه بازه شي دغه نه لکه خالي او دغه خبر ده ملک پیسې راځي د سخت باندې دغه غیرت وکړه پښتو وکړه چې ملک دا کوي چې څه کوي چې تاسو څه وایي ته اتفاق وایي اتفاق وکړه مکې دغه چې خدای قرآن ته وګورئ چې دا خبره سره یې وکړئ دوه کسه سره کېني په دغه باندې سره کېني نو سره وغږېږي یوه ډرامه سره جوړه کړي